تاسو اوس دته وګورئ د دې هولیې ته د دې ټوپۍ ته د دې جړا ته د دې مکر ته په خدای یقین وکړه دا نه چرګه ده او نه بانګي دی دا بالکل پالتو شی دی زم چې دا د ګیلمنې سره یو ځای ایشتلی وی یو ځای حلال کړی وی که نه چې درم دا دنیا خلاصه شوې وی چې دا په دنیا باندې په دې درتۍ باندې دا بوج دی یا خدای ته به وربه که ته دې قوم نه څه پیغام ورکوې ته دې قوم نه څه میسج ورکوې دا قوم به څه نه څه زده کوي ډېر ملګري ما ته کمنټونه کوي کنسلې کوي وټسپې کوي چې تا په ګیلمنې پسې تړلي ګیلمنې خو غلطه جینۍ وه ګیلمنې پسې یا ته خفه یم یا نه یم خفه دا پته الله تعالی ته ده ځکه ما د جړا ویډیو چې کوم دی دا خو زړه ویډیو ده خو ما کې صرف د هغې هغه ویډیو اچولی ده یو ویډیو کړی په ګیلمنه پسې جړا کړې ده اوس بله وضاحتي ویډیو کړی چې هغې کې د پی ټي آی ملګري مې راپاڅېدلي او درې سافټویر اپډیټ کړی زمونږ د جمعیت علما اسلام یو تکړه سوشل ورکر بلال جان چې کوم دی داسې سافټویر اپډیټ کړی دی چې هغه په خوب کې موږ د هغې چې کوم دی تشریح کوي تشریح کولی نه شي یاره موږ ستا د دې خلاف نه ته ټولې دنیا ته معلوم یې چې ته په سپینه جامه کې شیطان یې ته هغه منافق انسان یې موږ ستا د دې پټکي خلاف موږ ستا د دې ګیرې خلاف چې تا پټګی په سر کړی دی تا چې کوم دی غټه ګیره پرېښې ده او تا د ټیک ټاک یو فحاشه ښځه پسې د داسې ویډیو کړی د هغې سره د خپله غمرازي او خپله فحاشي ښکاره کړې موږ ستا د دې خلاف ګوره پیره د سوال په طریقه یې ته ځکه چې تا کې خو نه شرم شته او نه در کې حیا شته ته نه په کنځلو باندې کېږې ته نه د خور په شرم یې نه د ښځې په شرم یې نه په خپله بې عزتۍ موږ خفه کېږو په څه باندې موږ دا روچتو په کومه خبره باندې په دې باندې چې تا پګړی په سر کړی هغه په دې باندې چې تا غټه غټه ګیره ده موږ صرف او صرف دا چې کومه د علما کرامو دا نقشه ځان پسې تړلې ده په اصل کې ته شیطان یې خو په ظاهره باندې ځان یو عالم چې کوم دی خولی نو اوس په معاشره کې داسې د پټکي والا راپاسي یا د ګیرې والا راپاسي یو ځان د چې کوم دی یو عالم وي عالم خو ته یې نه خو د عالم خولیت یې ورکړې ده او هغه داسې په حاشو ښځو پسې راځي نو ظاهره خبره ده چې په حاشو ښځه پسې ته خفه شوې او هغې پسې دې جړاګانې کړې دي موږ صرف او صرف ستا د دې سیس خلاف قسم په الله چې په دیر کې داسې نر ځوان نشته چې دا راپاسي او تا چې کوم دی دا جبه ګډ کړي ستا چې کوم دی څه علاج وکړي په هغې کې داسې نر ځوان نشته زه حیران دي ته یم یار چې په دې دیر څومره تکړه خلک دي او د ده په دې ګور ګاونډ کې دومره غیرتي انسان نشته چې راپاسي او دله چې کوم دی دا پټکې کوز کړي د ده نه دا ګیره وخورئ دا چې کوم دی د دنیا ته د عبرت نشان وګرځي ته راپاسي او ته چې کوم دی زه ظلم خلاف یم دا چې کوم دی اوس د سیاست منځ ته رانیولې نو په دې خپل ګریوان کې سوچ وکړئ چې په پښتنو په معاشره کې ستا په شان پرواګانو بېغیرت نو په هغې کې به امن څه راشي ستا په شان یو فحاش خلک پکې ستا په شان هلکاني پکې چې کچه کچه هلکان ساتي ته دومره کمبرچ او بېغیرت انسان قسم په الله چې ستا زما د خولې نه داسې کچال پاس ستا دپاره وځي که نه کنځل کوي که هر څه قسم په الله چې زه خپل کنځل هم د تا نه غوره ګڼم زه حیران په دې باندې یم چې په دې ستا په دې معاشره کې ولې دومره څوک نشته چې روچن چې ستا نه پګړی کوزوي د الله خاطر وکړئ لکه نن درته سوال کوم یو منت درته کوم چې دا پګړی کوزه کو ګیره وخوروه قسم په الله چې ستا په ګیره خورولو باندې به چې کوم دی هغه څوک چې درنه وخوري هغه ته به پرې ثواب میلاوي ځکه چې ته د ګیرې توهین کوې ته د پګړۍ توهین کوې ته د علما کرامو د دې سپینې جامې کوم توهین کوې که نه د دې سوشل میډیا ټوله دنیا ته د شپې راشي او ته چې کوم دی په حاشو ښځو سره د ګیلمنې چې کوم دی بیکګراونډ وګوره چې دې څنګه بیکګراونډ چې نه مسلمان او موږ هم ورله دعا غواړو چې الله تعالی مغفرت وکړي الله تعالی چې کوم دی جنت الفردوس وایي خو داسې چې کوم دی موږ نشو کولی چې ته راپاسې ته د هغې په حق کې ودرېږي او بیا یې پګړۍ په سر کړې بیا چې کوم دی غټه غټه ګیره وي ته دومره بېلماز او کمرچ او بېغیرت او کمنسل او بېعزته د تا نه بله روشته نه قسم په الله چې ستا د دې پګړۍ من خلاف ستا د دې ګیرې من خلاف چې دا ته لري دومره لږ پیره په تا او ستا په ښځو ستا په خاندان باندې ستا د هغه کور ګاونډ په هغه بېغیرته مخلوق باندې